زموږ سره چې کوم دی نو په 8 کلاس کې تعداد دا تقریبا د 60 نه والا 70 پورې هر کالي خو کله چې هلکان اتم پاس کړي نو بیا هغوی ته غټه مسله لرې ځای ته راتلو وي نو اکثر هلکان داسې چې د هغوی نه بیا سبق پاتې شي. ترګلان ته خپل های سکول شوی دی، ګمبد باندې ته خپل های سکول شوی دی او موږ ته په دې اشوګۍ کې نشته دا میډل دی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته دلته های سکول وشي. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، سلیمان سلطان یم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت موجود یم د اشرفګۍ په میډل سکول کې. څنګه چې تاسو ته پته لري چې دا یوه ډېره غټه علاقه ده او په دې علاقه کې صرف او صرف یو میډل سکول دی. د های سکول دلته ډېر انتهایي ضرورت دی. که بل طرف ته موږ وګورو نو د اتم کلاس نه چې کوم سټوډنټان زموږ سره د دې سکول نه فارغ شي هغه یا ځي آیا سیر سکول ته یا ځي باغ سکول ته یا ځي لال قلعه سکول ته او یا اکثر سټوډنټان پکې داسې وي چې هغه زموږ سره سکول هم پرېږدي. د دې سره سره په دې سکول کې ډېرې زیاتې مسلې دي. دوی ته د کرکټ دپاره د لوبو دپاره ګراونډ هم نشته. په دې سکول کې چې کوم دي نو د کمرو هم ډېر زیات کمی دی. د سټوډنټس چې کوم دي هغه سیوا دي، کمرې په دوی باندې کمې دي او د لیبارټرۍ دپاره هم دوی ته یو اهم ضرورت دی. لیبارټرۍ سامان هم د دوی سره نشته. په دې سره به موږ د سکول د سټوډنټانو سره د سکول د ټیچرانو سره خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا وخت د اشرفګۍ په میډل سکول کې موجود یم. د اشرفګۍ میډل سکول محترم استاد را سره موجود دی، د هغې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مختصر تعارف را سره خپل وکړئ. جی زما نوم ممتاز علي دی، زه د مرخڼۍ اوسېدونکی یم او په دې سکول کې مې دا شپږم کال دی چې ډیوټي ورکوم. صحیح. دا راته ووایئ چې په دې ځای باندې های سکول نه و پکار. د دې ځای کې چې دا کوم سټوډنټان دي دا ټول لرې لرې ځایونو ته ځي، یا سیرۍ ته ځي یا لال قلعه ته ځي یا باغ سکول ته ځي. تاسو څه ګڼئ په دې ځای باندې های سکول نه و پکار؟ بالکل جی، زمونږ د مخکې نه چې کوم دی نو بار بار دا خبره کړې ده ځای په ځای باندې، اوس هم دا وایو او د هلکانو هم دا خواهش دی چې موږ له ډېر لرې نه واړه راځي، د کارغا د سر نه، د مستورۍ نه، د ټانګو ډرې نه، د خزانې رڼا منځۍ نه، بلکې 5-6 داسې پرایمري سکولونه چې د هغوی واړه دلته کې راځي. زموږ سره چې کوم دی نو په 8 کلاس کې تعداد دا تقریبا د 60 نه والا 70 پورې هر کالي خو کله چې هلکان اتم پاس کړي نو بیا هغوی ته غټه مسله لرې ځای ته راتلو وي نو اکثر هلکان داسې چې د هغوی نه بیا سبق پاتې شي. بعضې مور او پلار داسې چې هغه خپله بطوله موټرسایکل بندوبست وکړي نو هغوی تعلیم جاري وساتي او اکثر هلکانو نه سبق دا چې کوم دی نو نیمګړی پاتې کېږي. دا راته ووایئ چې کوم چې دې اشرفګۍ سکول ته چې کوم سټوډنټان راځي دا د کوم ځایونو نه راځي؟ تقریبا د دې په ظاهره خبره ده چې دوی په دغه هم د لرې لرې ځایونو نه راځي، خو دلته چې راځي او بیا د دې ځینې چې کوم د اتم نه پاس شي او به ځي باغ سکول ته یا لال قلعه سکول ته، په دې به حواله سره را سره لږې خبرې وکړئ. دلته چې کوم ماشومان راځي نو په هغې کې لرې هلکان چې دا د مستورۍ دي او د کارغا هلکان دي. د کارغا نه چې کوم دا نو دې ځای پورې کم از کم پیاده فاصله دا 45 منټ 50 منټ ده او د مستورۍ نه چې کوم واړه راځي نو هغه ګنټه یوه نیمه کې رارسي او د دې ځای نه چې فرض که بیا دغه هلکان نهم ته ځي یا لسم ته ځي نو دا بیا لال قلعه ته ځي یا سیرۍ ته ځي یا باغ سکول ته ځي نو دا فاصله دوی ته چې کوم دی نو دا ورته ډبل شي او بیا دوی هلته په رسېدو کې چې کوم دی نو دوی ته ډېر تکلیف وي او بیا خاص کر چې کوم دی نو په روژه کې دې هلکانو ته ډېر تکلیف وي ځکه چې په ناره خېټه باندې د لرې ځایونو نه را روان وي او د غرونو سرونو ته رسي نو ډېر زیات تکلیف یې دې هلکانو ته. سردار راته ووایئ چې د دې علاقې د دې سکول د اوسه پورې چا تپوس کړی دی چې دا های کول غواړي ولې دا میډل سکول دی په دې باندې آبادي سیوا ده. تاسو پکې دا خبره هم وکړه چې لکه زیات سټوډنټان داسې دي چې هغه بیا د اتم نه بعد سکول هم پرېږدي. د دې وجې پرېږدي د ریزلټ ډے په ورځ باندې زموږ سره چې کوم د خواوشا کلونه سیاسي کسان راغلي عام کسان راغلي هغوی ته موږ دا مطالبه کړې وه چې زموږ دا سکول که فرض که های شي نو دې وړو ته به ډېر سهولت شي. په هغې کې زموږ سره د دې ځګنې د وي سي چې کوم چیرمین دی هغه د پی ټي آی د پارټۍ دی هغه زموږ سره چې کوم دی نو واده کړې وه او هغه وایي چې یاره زه به ایم پی ای ته ځم ایم این ای ته ځم او د دې سکول لا های کولو کوشش به کوو خو تر دې حده پورې چې کوم دی نو موږ ته د هغې څه هېڅ مثبت جواب نه دی میلاو شوی او د هغې لا څه پته نه لګي چې هغوی څه چل کړی دی او څه نه دي کړي. په خپله به اوس څه مطالبه کوئ؟ زمونږ د حکومت نه همدغه مطالبه ده د ایم پی ای نه د ایم این ای نه کوم چې زمونږ واکداران دي د هغوی نه چې زمونږ دپاره نه دا سکول های شي نو د هغې سره به دې وړو ته ډېر ریلیف میلاو شي، دا د لرې لرې تلو نه به خلاص شي، دوی به په شوق سره خپل تعلیم جاري وساتلی شي. صحیح، ډېره مهرباني. شکریه جی.
دا راته ووایي چې نوم دې څه دی او د کوم ځای یې؟ شاه فیصل یم د مستری اوسېدونکی. ښه، او د څوم جومات کې؟ اتم جماعت کې. ښه، دا راته ووایي چې د میډل سکول چې کله های کېږي که نه یا دلته چې های سکول کېږي هغې کې خو پوره ټایم زموږ څه کېدای شي چې ولګي. اوس په دې سکول کې تاسو ته څه مسلې دي؟ د دې سکول مطابق به ته څه غواړئ؟ د ټول نه غټه مسله خو اول دا ده چې زموږ سره لیبارټري سامان نشته. بله غټه مسله دا ده چې زموږ سره ګراونډ نشته او بل اوبه هم راسه نشته او نور د سکول سامان راسه هم نشته، د سپورټ سامان. ښه، د ګراونډ چې کوم دی په دې میډل سکول کې ګراونډ نشته؟ نه. د کرکټ دپاره او او سپورټ سامان هم نشته؟ ها. او لیبارټري چې کوم د لیبارټري دلته لیبارټري شته که سامان پکې نشته؟ سامان نشته، کمره شته خو سامان. او دا راته ووایي چې په دې سکول کې د شته چې کمې کمرې دي د میډل په حساب باندې دا ستاسو لپاره پوره دي؟ پوره نه دي، تعداد ډېر دی او کمرې کمې دي. صحیح. دا وخت را سره د دې کلي اوسېدونکی ولاړ دی، د ده سره به هم خبرې کوو چې دا په دې حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بایجان نوم دې راته ووایه او د کوم ځای؟ زما سجاد نوم دی، د اشرفي اوسېدونکی یم. صحیح. او ډېره مهرباني ستاسو چې په دې مصروف وخت کې راغلی او زموږ د کلي ته زموږ تپوس هم وکړو. دا راته ووایي چې دا دومره غټه علاقه ده په دې باندې صرف او صرف یو میډل سکول دی، د های سکول دلته څومره ضرورت دی؟ پکار دی چې وشي که نه؟ نو په کار خو ولې نه، دلته ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې دا 9 لاس کلي دي په دې غونډ ویلج کونسل کې او دا یو سکول دی او ماشومان ته دومره تکلیف ده چې یا باغ ته ځي یا لال قلعه ته ځي او یا یو ځای بل ځای ته ځي. که ځینې ماشومان داسې چې سکول پرېږدي د سکول د دغه د وجې نه تکلیف خو ډېر زیات دی. خامخا سکول دغه شي یا د میډل سکول موږ ته اپګریډ شي او که دا نه کېږي نو های سکول بیخي لازمي ده موږ له. زما نوم محمد انس دی، د راشروګی یم په باغ فصول کې په نهم. دې ځای نه موږ په ګنټه کې راشو چې موږ سهار راپاسو چې هلته ځو اسمبلي رانه شوي او چې بیا بیرته راځو نو د دې جمعې ورځې د چوټي نه وخته کېږي او چې کور کارونه هم رانه پاتې کېږي، مدرسه هم رانه ټوله ښه. دلته موږ ته های سکول ضروري دی. زما نوم محمد ارشاد دی او په 9th کلاس کې هم په باغ سکولي سبق وایم او اتم مې د دې ځای نه کړلی، اوس باغ ته ځم. د تکلیف خو ډېر زیات دی ځکه چې مونږ سهار وختي پاس و بیا ځای ډېر لرې دی، تقریبا ګنټه کې مونږ هلته راسو. درګلان ته خپل های سکول شوی دی، ګمبد بانډې ته خپل های سکول شوی دی او مونږ ته په دې اشروګۍ کې نشته، دا میډل دی. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ ته دلته های سکول وشي. عبدالرحمن زما نوم دی، په اتم جماعت کې سبق وایم. انشاءالله سبق جاري ساتو. زموږ ته دا مسله ده چې ځای لرې دی او د لرې ځای نه اوس هم راځو بیا لکه مونږ ته بیا مسله جوړېږي لرې، ځکه چې مونږ د لرې تللی دا راته ډېر مشکل دی. په دې وجه مونږ د لرې سکولونو ته تللی نه شو، زموږ تعلیم ختمېږي په دغه وجه. ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو د دې سکول د سټوډنټانو خبرې واورېدې، د ټیچرانو صاحبانو خبرې تاسو هم واورېدلې. هغوی ته زیات ټولو نه غټه مسله هغوی ته د اوبو ده، د سکول د بیلډینګ مسله ده. په دغه ټولو مسلو باندې حکومت ته پکار دی چې په دې باندې اکشن واخلي او عملي کار دوی ته ورکړي. د های سکول د کېدو پورې د دوی له د میډل سکول کې هم کافي کار ضرورت دی چې دوی ته دغه کارونه دغه سهولیات فراهم کړي. د بل پروګرام پورې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.